ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه هر چاله په دلیل سره جواب ورکوم خو چې دا بعضې د ډي چوک پیدا او د هیره منډۍ مشترکه پیداوار راشي هغه شهیدان کنځي علما کرام کنځي نو بیا زه مجبوره کېږم ما خو بیخي کنځلې نه کولې خو یو کس دی دا در سره لږ واورئ د زه ډېر مجبوره کړې ما ویډیو به شیر کوې د دغه مور ته به یې وررسوې ولې چې زه پکې نه د نن مور پرېږدم او نه به خور پرېږدم دا پرتوګ ورله راخلم تاسو به وګورئ خو لاول دا لږ واورئ چې دا ده څنګه کنځلې کړي دي ولې دوی ته تکلیف دی دا ولې تکلیف وضاحت کوم بیا ورله چې دی بیا ولا په نارینه او زنانو په دواړو ولا بکرې کېږم نو دا واورئ ځان درته لوګېږم خو باڼه درته لوګېږم دا زه تنها به بس یم خو جهان درته لوګېږم ستا ښځه را پلار وغیمه اوس هم پکې ستا غوندې کې بې غیرته شته دی اورې چې په خپل ځان نه پوهېږي ګډې وډې وې او را دې خوښه چې ښکل دی که به توره خټه ښکل کړي اورې او لا به پکې لا ګډه وډه شاعري مو کې چې ځان ته لوګې کم او ګبانه ته لوګې کم دا داسې نه دی ستا ښځه دغه نیکه وغیمه دا داسې دی وایي ځان درته لوګې کم که چشمان درته لوګې کم دا زه یوازې بس دی که جهان درته لوګې کم نه بھائی دا تاسو نه یې که نه تاسو خو چې دی په ډي چوک کې خپلې خویندې عمران خان ته لوګې کړې وې تاسو هغه بې غیرتو کې راځئ تاسو په هغه کنجرانو کې راځئ چې تاسو په خور او مور باندې پړې ورچولې او هغه هلته کې مو ښځې لېږلې وې میندې م لېږلې وې خویندې م لېږلې وې 126 ورځې چې د هغې کومې معاملې په ډي چوک کې کړې وې نو هغه تاسو هغه خلک یې تاسو دا غیرت نشئ کولی څنګه چې د جمعیت الاسلام کارکون کوي چې په زخمی حالت کې نیم شته او نیم نشته دی او په دغه ټیم کې دغه غمړاوې څېرې د مولانا صاحب په دیدن سره راژوندې شولې داسې د پی ټي آی ورکر نه دی پوه شولې په دې شعر باندې تاسو د کنجرې زامنو ته تکلیف ځکه رسېدلی چې ستاسو مقصد دا دی چې د مولانا صاحب ورغلی وي چې دوی ورته کنځلې کړې وې نه بی نه زمونږ مشران زمونږ کابرین مونږ ته پته ده چې دا خالص مخلص د الله د رضا دپاره او مولا د جومات نه روباسي او دغه اقتدار ځای لی رسوي دا مولانا فضل الرحمن صاحب څنګه مونږ دته کنځلې وکړو دا دی نن تللی دی هسپتالونو ته عیادت یې کوي مریضان ورله غالې ورکوي او ښکلی یې ورته وایي چې خیر دی هېڅ هم نشته دی او ته راځې بیا نور داسې د ډي چوک پیداوار د ګڼ شمېر پیداوار چې د مور او د خور معیاران نه دي معلوم او تاسو بیا راځئ بیا دغو ته کنځلې کوئ چې هغې نیم شته او نیم نشته دی یا ستا د ښځه د هغه پلار طلاق وغیم ما خو کنځل نه کوله خو زه ویم چې درشم او په خور دې م بکرې شم په مور دې م بکرې شم او په هغه ښځه دې م درچیلی شم او شیخ الاول خو زیم چې ته وغیمه لکه کاوه چې پسې وسکي سړی پوه شولې د کوس نادرې زامنو یو له په مور سورېږم کومو کسانو چې دغه علما کرامو ته کنځل کړي دي کومو شهیدانو ته کنځلې کړي دي کوم دې غازیانو ته چې دا کوم په هسپتالونو کې پراته دي دې ته چې چا کنځلې کړي دي دغه د پلیتې او د کنجرې ښځې زامنو ته ویمه چې په یو کې به هم په دې سوشل میډیا په لارې ولاړ نه نوځمه که ریل هم وایي نښه پته هم ورکوم را دې شي پرېږدي که رانه نیم نه یې پرې کړی او نیم د دا د کوسنادرې دا د پی ټي آی والا دا د کنجرې زامن دې بیا پرېږدي ځکه چې یو سړی شهید نه پېژني غازي نه پېژني عالم نه پېژني سخته نه پېژني چې یاره دې ټایم کې خو په دغو دماکه شوې ده او راځي او هغه چې په چا دماکه شوې ده هغه هم کنځي نو ولې تاسو د کنجرې زامن به بیا مانه بچ پاتې کېږئ د پلیتې زامنو ستاسو د پی ټي آی خو دغه حیثیت و چې ډب هم نو خوړلې او پریس کانفرنس په هم کو چې پی ټي آی خو څه کوي چې ورسره مونږ سیاست هم پرېږدو دغه خلک وې ستاسو هغه زلیشا بلال چې که څه نوم یو هغه چې تاسو د مشرانو په ګاډي په خپلو و سیاست یې د هغه په لاش باندې کو او بیا د هغه پلار یې روغوښت او ستا هغه لنګړه نیازي ورته یوه خپه په بله باندې اړولې وه نو هغه ښه شو که مولانا فضل الرحمن صاحب ښه شو لږې د نولي زامنو سترګې وغړوې د کنجرې بچو چې لیډر څوک دی او د کنجر څوک دی ستاسو هغه کنجر دی ستاسو هغه خویندې کنجرانې کړي دي میندې کنجرانې کړي دي ډي چوک کې د لګډې کړي دي دا مولانا فضل الرحمن صاحب لیډر دی د قدر وکړي او که قدر یې نه کوئ نو غاپ یې پسې مه نور خوښ یم تاسو خپلې خویندې میندې ډي چوک کې هم بدنامي کړي دي او اوس یې هم چلوئ د کنجرې زامنو خو خوله به په واک کې یعنې په خدای مې د قسم یو له به چې دی سافټویر داسې اپډیټ کوم چې پکې به ولاړ نه نوځم انشاءالله په هر یو پلیټ فارم باندې